الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو سرفراز دورانی جی پایم خیبر نیوز سره جی تاسو ته مینه ډک سلامونه. عزتمن شئ قدرمنو. دې وخت کې دلته جی مونږ سره اسماعیل خان چې تعلق جی نوخار د کندورو په علاقه باندې دی. زه به جی دا ووایم چې د نشه جی یو ډېر غټ لعنت دی او که تاسو جی وګورئ زموږ چې کم څومره کم جی ینګ هلکان دي په دې صرف هغه جی کم دی په د نشه کې دې وخت کې چې کم دی هغوی ډوب شوي دي. دې وخت کې جی مونږ اسماعیل خان سره به خبره کوو د کندورو په حواله باندې که د منشیات کم شوي دي یا کیږي لګیا دي یا څومره پکې فرق راغلی دی. اسماعیل خان سره به جی خبره کوو. اسماعیل خان د یو جهان جی مننه، خوشحاله اوسئ. اسماعیل خان خامخا جی ستاسو تعلق جی کندورو سره دی ماشاءالله. او دا راته وایي چې د کندورو که تاسو وګورئ په دې وخت کې جی دلته څه وخت کې د منشیاتو جی یو ډېر غټ یو کاروبار و. نو آیا دا کاروبار جی ختم شوی دی کیږي لګیا دي دې کې څومره کمې راغلی دی د دې خو لغوندې وضاحت وکړئ. جی بسم الله الرحمن الرحیم. دورانی صاحب تاسو ډیره مننه کوم، شکریه چې تاسو رالی. اصل کې جی تاسو وی منشیات نو دې کې جی چې کوم آیستی موجوده دا یو ناسور دی جی د معاشرې لپاره او دا ښه خبره نه ده. او زمونږ لا تعداد چې کوم ینګ کل دی نو هغه ینګ جنریشن هم په دې آیسو په نشه کې دي جی مبتلا دي جی. وجه دا ده جی چې بس دا علاقه ده او دغه جوغ ځای کنډرې دی بس راشي او راوالي. بالکل زمونږ په علاقه کې چې کومه دنده چالو ده کم چرس کم آیس چې خرڅیږي نو لا تعداد چالو ده جی. لکه د چرس او د پوډر په شان پکې جی کیږي او پکې جی چالو ده. چرس پوډر چې کوم دی آیس ډېر بھرپور طریقې سره خرڅیږي. ډي پی او صاحب اسماعیل خان زه به دا نه ویم جی، زه به دا خبره کوم که سکلو والا زه یم چې دومره ګناهګار نه دی څومره چې خرڅولو والا ګناهګار دی. اصل کې جی خبره داسې ده سکلو والا چې کله دا نه وي دی پریشاني چې موږ دا کم ځایلو. اوس که یو سړی دغلته کباړ هم راټول کیږي او د 300 روپیو کې نو دغه کنډري دی او راشي دغلته نه راولي. اسماعیل خان زه یو پولیس والی ما ته ونیولې چرسو کې، ما آیس کې ونیولې، ما په ته ما صرف په دې وجه باندې ته ونیولې که ته څه کې. زه به تا نه تپوس کوم چې دا شی ته کم دي نه راوړې. بالکل د دې خبر جی لغونې خبرې وکړې. اصل کې جی چې زه پولیس والی ما او زه یو آیس والا ونیسم نو بالکل جی ګنهګار خو هغه هم دی چې هغه سکلو والا دی. هغه خو جی دی خو هغه کم دي نه راوړي. موږ دا خبره کوو. جی بالکل. اصل کې خبره داسې ما ته چې یو شی نه میلاویږي خو زه به نس کم که نه، او چې میلاویږي نو زه به خامخا کم. د دې کنډرو ته جی داسې سچوګان هم راغلي، داسې ډي پی او صاحبان هم راغلي جی چې راغلي سرچ اپریشن هم کړی دی او دې کې نیول هم کړي دي جی. موږ یې شکریا هم ادا کوو. خو مین سړی چې کوم دي جی ډیلران دي چې کم زمونږ په کنډرو کې دي جی نو ډېر جوخت دي او دا نوخار دي دغه کنډري دي جی او دوی راځي او چې کوم سکلو وال دي ډېر په صحیح طریقې سره الې وړي. نو اصل کې پولیس راځي موږ د هغوی نه دغه نه ګیله نه کوو. ای خو نیول هم کوي جی، ای لا تعداد فرچې هم کې لګیا دي خو چې کوم خلک دي کوم عوام دي زموږ د کلي نو هغه کمپرومایز نه کوي. ډېر ښکلی جي یو میسج ورکړو د پبلک ته. او اسماعیل خان جي دا هم خبر وکړو چې کم از کم د خلکو ته پکار دی د پولیس سره یو ډېر جي تاسو لاس وکړئ. زه خاص کر جي خپل د نوخار ډسټرکټ پولیس افیسر ډي پی او صاحب، د نوشهره کلا چې کم دی ډي اس پي صاحب، د نوشهره کلا چې کم دی اس ایچ او صاحب، هغې ته موږ جي دا ریکویسټ تاسو کوو. او کم از کم تاسو جي د شپې وځئ، تاسو ناکهبندي کوئ، تاسو لغوندې ګورئ. خاص کر څنګه چې اسماعیل خان دا خبر وکړو چې د کندورو کې یو داسې چرس آیس چرس پوډر داسې خرڅیږي څنګه چې پاپړ خرڅیږي. زه یو بل یو میسج ورکوم هغې مور پلار ته چې کم از کم د هغه بچی چې کله کور ته راځي شپې هغه لاس کې د چرسو سرګټي، هغه لاس کې چې کم دی 1 लाख روپۍ گاډي دی، هغه لاس کې چې کم دی په 60,000 روپۍ موبایل دی. نو دا هغه مور پلار ته د غرونو ته دا سوال جواب کوم چې تاسو خپل د بچی ته تپوس کوئ چې بچی ته خو کار روزګار نه کوي خو دا څیزونه تا سره کم دي نه راغل. زه بیا مې یو ځل ویم د نشه منشیات دا جی یو ډېر غټ لعنت دی. اسماعیل خان خبرې خو جي که ماښام پورې کوم نه ختمېږو. ډېره جي مننه، خوشحاله اوسئ ماشاءالله. تاسو یو ښکلی میسج تاسو جي شیر کړو جي. ډېره جي مهرباني. الله دې ستاسو جي عزت وکړي. خوشحاله اوسئ.